نو بیبي عائشه فرمایي وی یو ورځ د دواړو جهانو سردار وفرمایي چې ان لكل شیء شرفا یتباهون به وان بهاء امتی وشرفها القرآن. عائشہ رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی نبی علیہ السلام وفرمایل چې د هر چا د پاره یو سیزی چې فخر پی کوي، څوک په خاندان کوي، څوک په مال کوي، څوک په حسن کوي، څوک په سورلۍ کوي، څوک په جیدات کوي، د هر چا د پاره یو سیزی چې هغه په فخر کوي. خو زما امت ته به دا خبره ورسوي، زما امت به خبر کوي ګورې وان بهاء امتی وشرفها القرآن. زما امت په خبر کوي په نسب به فخر نه کوي، په مال به نه کوي، په سورلۍ به نه کوي، په حسن به نه کوي، زنانو په کالو به نه کوي. وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآن. زما امت ته ووایه چې تاسو به فخر په قرآن کوئ، تاسو به فخر په قرآن کوئ، تاسو به عزت په قرآن کوئ، تاسو به خوشحالي په قرآن کوئ، په بل شي باندې به عزت فخر نه کوئ. واقعي چې قرآن د فخر سیز دی، دا د فخر سیز دی، مال نه دی، حسن نه دی، سورلی نه ده. ته به وایي ولې نه دي؟ زه وایم چې څنګه مړ شي نو مال لاړ، سورلی لاړه، جیداد لاړ، ملک الموت په درنه دا ټول رنګونه داسې راټول کړي. ملک الموت چې روح حلي که نه نو رنګ راټولوي، اول به درنه د وزیر اعظمۍ دا رنګ داسې راټول کړي، دا به سیټ ته کړي، یو عام سړی به شي، صدارت به راټول کړي. خو د قرآن کریم داسې رنګ دی چې دا درنه نشي راټول. ملک الموت په روح علي خو دا رنګ نشي لرکولی، دا عزت نشي لرکولی. د احد موقع ده، قبرونه کم دي او شهدا سیوا، صحابه به دوه او درې په یو قبر کې کېښودل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس وکړو، وی د الله حبیبه دې قبر ته دې قبلې ته پکې ړومبې څوک ږدو؟ دا مړي چې قبر کېږدي دا دسي نو وی قبلې طرف ته څوک ږدو؟ اول به یو ږدو، بیا بل، بیا بل، بیا بل. وی قبلې ته به څوک ږدو؟ وی چې د چا مرتبه اوچته وي نو هغه ړومبې ږدی نو. وی پته به څنګه لګي چې مرتبه د چا اوچته ده؟ دا اوس ګوره تا ته به اوس اندازه وشي. صاحب جیداد نه، د قریشو د خاندان نه، حسن والا نه. وی څنګه به پته لګي؟ وی د قرآن حافظ پکې ګوره وی هغه ړومبې ږدی، د قرآن حافظ قبلې ته ږدی. چاته شل سپارې یادي هغه ړومبې، چاته لس یادي هغه ورپسې، چاته پنځه یادي هغه ورپسې. وی عزت په قرآني که حافظ قرآن هم په شهداو کې وموندو، ړومبې قبلې طرف ته حافظ قرآن دی. الله د ده احترام کوي، فرشتي د ده قدر کوي، دا د عزت خاوند دی. د حافظ قرآن نه ملک الموت عزت نشي اغستی، دا عزت په قبر کې د پړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو گورنر مقرر، سمو د پس راغ د خپل گورنر معلومات، گورنر خواله راغی تپوس تې کوي، وی تا د محکمه جنگلات ناظم څوک مقرر کړي؟ د ځنګلاتو ناظم. هغه ورته وی ابن ابزا. وی دا څوک دی؟ ابن ابزا. وی دا غلام. وی غلام دی د ځنګلاتو امیر جوړ کړی دی؟ وی آو. وی تا آزاد سړی نه موندو؟ د عهدې قابل خو آزاد سړی پکاري، غلام څوک عهده ورکوي؟ وی تا ولې عهده غلام له ورکوله؟ ما ته وجه وښیه. هغه گورنر ورته وی اگر چې غلام و خو د قرآن ډیر لوستونکی و، نو د قرآن ډیر لوستونکی و، ما په دې وجه دا عزت ورکړی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین. الله په قرآن سره ډیر قومونه اوچت کړل، غلامان له الله عهدي ورکړلې، او د ابو لهب پشان خلق الله نیست و نابود کړل. ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین. قرآن ډیر عزت ورکی. تاسو ته به علم نه، قرآن نسب پټی، قرآن نسب پټی. تاسو ته علم نه دی د جومات د امام نوم اکثر چاله نه ورځي، دا د عزت وجه ده. په دې موږ تاسو نه ګیله نه کوو،
وی وسته صیب راغی، مولی صیب راغی، قاري لکه ستا د جومات د امام نه څه نوم دی؟ ماله خو یې نوم نه راځي وی. او مولی صیب وله ورځي او قاري صیب وله ورځي، استاد صیب وله ورځي. دا نسب پټی قرآن. بلال څوک یادی وسو؟ بلال د حبشو غلام، د حبشو غلام. قرآن باندې ایمان نو، نو د حبشو غلام چې په قرآن ایمان راوړو اول به خلق وی د حبشو غلام دی، بیا به وی مؤذن د رسول الله دی. د حبشو د غلام نه چرته لاړ؟ مؤذن د رسول الله تی نه جوړ. خلق به وی د مؤذن د رسول الله را دی صلی الله علیه وسلم. دا عزت قرآن کریم ورکو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به خلق یادو وی ابو بکر ابن ابی قحافه. ابن ابی قحافه د ابو قحافه زوی دی ابو بکر. خو چې په قرآن ایمان راوړو چې مخامخ پر ښکاره شو وی ابو بکر صدیق راغی. ابو بکر صدیق راغی. عائشہ فرمائی رضی الله تعالی عنها وی امام الانبیاء سره ناستومه، زما پلار را دنده شو. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل وی چې انت عتیق الله من النار. ابو بکر صدیقه ته آزاد شوی د الله د اور نه، فیومئذ سمی عتیقا. د هغې ورځې نه زما د پلار نوم عتیق شو. اول به خلق وی ابو بکر ابن ابی قحافه راغی، بیا به وی عتیق راغی، د جهنم د اور نه آزاد شوی صحابي را روان دی. دا قرآن دا عزت ورکو. قرآن کې ډیر عزت دی، قرآن کې ډیر شرافت دی، قرآن سړی له ډیره لویه مرتبه ورکوي. نو قرآن ابو بکر صدیق. صدیق معنا چې قول او فعل کې تضاد نه، د پیدایش نه واله د مرګه پورې دروغ نه دی ویني. قرآن مقام ورکو. نبی علیہ السلام ور سره په لاره روان و، یو کس ورله مخې له ورغی، وی دا کس ته سره څوک دی؟ نبی علیہ السلام یادو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی که ورته وام چې د دواړو جهانو سردار دی، دا خو د دشمنان دي، نو تکلیف به ورکي. نو دام نشم ویلی چې نبی آخر الزمان دی، دام نشم ویلی چې نه پیژنمه، نو دروغ هم نشم ویلی. نو څه ووامه؟ نو ورته وایي وی دا یو سړی دی چې ماته لار ښیي، وی دا یو سړی دی چې ماته لار ښیي. نو د هغې کس مطلب دا و چې دا د علاقې دی او دا د بلې دی، نو د ده نه لار وکه د دې ورته ښیي. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مطلب دا و چې ماته د جنت لار ښیي، د جنت لارې راته و، د جنت د لارو نه خبردار کړل. قربان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به نبی علیہ السلام ته وی درې خبرې ډېر خوند راکوي، درې خبرې. وی کمې؟ وی چې تا ته ګورمه، په تا مال لګومه، او زما لور بی بی عایشه چې ستا په نکاح تا ته ګورم، په تا مال لګوم، چې رایاد می شي چې لور مې ستا په. نو ارمان یې وکنه وی تا ته کتل، رب العالمین ورله موقع ورکړله په غار ثور، دواړه 1 to 1 ثانی اثنی 2 یو او په دې اورون باندې د امام الانبیاء سر پروت دی او 3 ورځې دي. ښه به یې تې ځان موړ کړی، ښه به یې کتلي، ښه به یې تې ځان موړ کړی. 3 ورځې پس امام الانبیاء لاس اوچت کړل، ځان موړ، 3 ورځې پس امام الانبیاء وی اللهم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامه. یا الله ابو بکر صدیق زما سره زما په درجه کې وګرځوه په ورځ د قیامت. الله زما مره مقام ورله ورکه. 3 ورځې ځان موړ کو، 3 ورځې پس دعا میلو شوله د امام الانبیاء د صحبت برکتو، د قرآن باندې د ایمان برکتو، د کم ځای نه کم ځای ته ورسېدل. خلقو به وی عمر زوی د خطاب، عمر زوی د خطاب څومره زورور و، خو نه مقام نه میلاوید. وی عمر زوی د خطاب ایمان راوړو، قرآن خپل کو. نو خلقو به وی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را روان دی، فارق بین الحق والباطل را روان دی. هغه هستی را روانه ده
چې حق او باطل د یو بل نه جدا کړ. نبی علیہ السلام ورته وی عمره الله جلالی شان درکړی دی چې ته په کومه لار را روانې نو شیطان هغه لار پرېږدي وي عمر را روان دی رضی الله تعالی عنه. دا عزت قرآن کریم ورکو. قرآن کریم کم ځای نه کم ځای ته ورسېدل. یو ورځ را روان دی، یو واده کې را روان دی، رستو پسې خلق را روان دی، ودرېده. چې ودرېد نو شاته خلق ورو ورو ودرېږي ځکه مخې ته امیر المؤمنین ولاړ دی، د چا مجال شته چې قدم والي؟ شانه اوازونه کېږي حضرت ګرمي ده ګرمي، تاسو روان شئ. خلق شاته ولاړ دی، ټریفک جام دی. امیر المؤمنین ورته وایي زه ځمه، خو ماته یو یاد تازه شو، هغې ته مې سوچ لاړ. وی دې واده ته ما یو ورځ اوښان را شړلي وو، ایمان مې لا نه و راوړی، زه راغلی وم. نو یې ماله د اوښ د سرولو چل نه راتو، نو ما اوښ د دې ځای نه وږی شړلی وو، او نن په هغه واده کې ولاړ دی، شاته ټریفک جام دی، وی امیر المؤمنین عمر فاروق ولاړ دی مخې ته. وی دا هغه وادي ده، دا هغه ځای دی. خو قرآن او ایمان څومره لوی مقام ورکه. هغه واده چې اوښې ترې نه وږی شړلی و، نن په هغې کې ولاړ دی، څوک ترې قدم مخې نشي اخیستی، وی امیر المؤمنین ولاړ دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب. ای صحابه واورئ، که ما نه پس پیغمبر وی نو لکان عمر ابن الخطاب. دی عمر تو وګورئ، دا به ما نه پس پیغمبر وو. که ما نه پس بل پیغمبر راتلی لکان عمر ابن الخطاب، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به ما نه پس پیغمبر. نو څومره لوی مقام قرآن کریم ورک. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د پردې حکم لا نه دی راغلی. ویړه کې مې یوه خبره اوړي راوړي. وی څه خبره عمره؟ وی زه وامه چې ستا دې بیبیانو پرده مونږ نه کولی، نو ډېره ښه به وه چې داسې عامو خلقو ستا د بیبیانې نه پردې حکم ښوونه. نو ویړه کې مې دا راځي نو چې ستا د بیبیانو نه پرده وی نو ښه به. دا خبره کوي، اسمان نه جبریل امین راکوش. نبی علیہ السلام جبریل امین خواله او جبریل امین راغی. وی د الله حبیبه د عمر رای الله په اسمان کې منظوره کړله، او د پردې حکم، د پردې حکم چې عمر خوښ کو، الله د اسمان نه حکم راولیږو. وی د عمر فیصله هغه رب العالمین ته خوښه شوله، او د اسمان نه د پردې حکم راغی. وی پرده دې شروع کی. وی وافقت ربی ثلاثا، وی ما د خپل رب سره موافقت کړی دی په دریو خبرو کې. نو دا مقام دا قرآن کریم ورکه، دا عزت دا قرآن کریم ورکه، لوی شان قرآن کریم ورکه دې صحابه وله چې کله یې په قرآن باندې ایمان راوړو، قرآن د خپل ژوند دستور وګرځو، په قرآن کریم باندې عمل وکړو. لوی مقام رب العالمین ورکه. د قرآن استازم وونو، استازم استازونو، یو پله قرآن کتابو، بل طرف ته نبی آخر الزمان چې و هغه استاز. نو د قرآن کتاب د امام الانبیا په شان استاز رب العالمین ورکړی. نو چې دا کلام او نبی آخر الزمان استاز، نو داسې صحابه به یې نه تیارول، داسې صحابه یې تیار کړل، داسې ستوري امت ته ورکړل چې نن ورته عقول حیرانه دي. استازم عجیبه استازو، د قرآن استاز رب العالمین یو بهترین استاز قرآن کریم له ورکړی چې هغه نبی آخر الزمان او د دواړو جهانو سردار و، هغه د قرآن استاز و. نن دا علما چې تاسو اینئ، دا د هغه په ګدۍ باندې ناست، دا د هغه په وراثت باندې ولاړ دي. دا منبر دا د امام الانبیا، دا د هغه امانت و، دا نن علماو ته پاتې شوی دی، او دا میراث نن علماو ته پاتې دی. او دا علما په هغه ګدۍ باندې، په هغه منبر باندې، په هغه محراب باندې ولاړ دي چې کم منبر کم محراب
رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې شوی دی، نه دی د هغې منبر ډیوټي دا نن علما ادا کوي.